تپوس کول پکار دی چې کم ډوب شهید دی لکه هر ډوب خو شهید نه دی کنه مثال کې داسې خو په سفر په حالات کې انسان اسکیډن وکي دا غم د شهادت حکم دی خداغیا وجوهات علماء لیکلي دي چې داغیا د سفر وجب ته وي دا څه د فار روان اوس غلار روان دی وړاکې روان دی نو دې ته هم ته شهید وي یا بهایی کوي او یا غانې بجانې غږی او یا غړیږي او ډم دی او ډمه ده او په سفر باندې روان دی یو پروګرام لوګاړی پې وجنګېد یا په کشتۍ کې ناست دی او کشتۍ ډوبه شوله نو دې ته هم ته شهید وي نه لکه د شهادت دا داسې اوبو نه دی راوړی چې ته دار سړي په خوله کې دی بس یاره وایي ډوبه چې دی وایي دام شهید دی اسکیډنې چې وکړو دام شهید دی کو په اور وسو وایي دام شهید دی کو قلا پې راولېدله چت پې راولېدلو وایي دام شهید دی صحیح ده د شهادت په یو روایت کې اوه اقسام ذکر شوي په نورو روایاتو کې نور قسمونه هم د شهادت شته د انسان دا بد هضمي راشي او د دې نه انسان مړ شو روایت کې راځي دام شهید دی بل حدیث کې راځي چې یو زنانه ده او د ولادت د ماشوم د پیدایش د وجې نه مړه شوله ده نو دا کومه زنانه چې اوس بدکاریانې کوي او د هغې اولاد به یې دې ته هم ته شهید وي یا پردي آرام شیونه خوري او الله پې د عذاب مسلط کو بد هضمي پې راوستله نو دې ته هم ته شهید وي نه د شهادت لکه خپلې درجې دي دا د دې حدیث لاندې بیا علماو تفصیل کړی د هغې د لاندې د علماو اقوال ذکر شوي دي چې هر سورګیری شاګل نه هر سړي ته به دا نه وي چې دا شهید دی او دا شهید دی او یو د میډیا والا شهید دی نو هغه په نیز باندې دا ټول هغه خرم ته شهید وایي خر ته هم شهید وایي او سپي ته هم وایي کافر ته هم وایي مشرک ته هم وایي دا تمیز نه کوي چې دا څه شی دی خو مړ دی وایي شهید دی او چې کله مسلمان نو هغه ته هغه هلاک وایي مسلمان ته شهید نه وایي نو بهر کیفه خبره مې دې پورې ویوړله چې ګوره الله د څه نه منع کړی د الله رسول د څه نه منع کړی په هغې کې پیدا ده د هغې یو وجه دا ویلې د الله رسوله چې ګوره تاسو په دریاب کې سفر مه کوئ سفر چې کوئ څه به کوئ جهاد فی سبیل الله له چې تاسو کشتۍ کې سفر کوئ نو جهادي سفر به کوئ او بیا ویا کو سفر کوئ تجارتی سفر به کوئ د دې نه ما سوا په کشتۍ کې سفر کول یا په کشتۍ کې سیل کول او دارنګې بیا په هغې کې ته هلاک شي بیا پکې مړ شي او مرګ د لرالی نو اوس دې مرګ ته په خپله پتو ولګوه چې حال به دې څه چې یو سړي اګانې بجانې لګولي ګناه کوي د الله لعنت په سړي باندې ورېږي او دارنګې ویډیوګانې کېږي او ګانې چالوي رو څوک لاسونه پړقوي او څوک شپیلي ویه او په داسې حالات کې انسان له مرګ راشي عبدالله بن عباس وایي د ګناه سره ایمان نه جمع کېږي د انسان د بدن نه په حالات د ګناه کې دا ایمان خارجیږي او عبدالله بن عباس وایي دا داسې کذله لکه چترۍ د چترۍ په شانتې دا په دې سر باندې ولاړي چې کله دا سړی د دې ګناه نه خلاص شي نو دا ایمان ورته بېرته راواپس شي او چې کله دی ګناه کې مبتلا دی نو دا ایمان نه راځي عبدالله بن عباس وایي ایمان او ګناه نه جمع کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاري کې روایت دی مشکات کې دی مسلم کې دی ترمذي کې تمام محدثینو دا حدیث مشهور ذکر کړی د ابوذر غفاري دی او دارنګې نورو صحابهونو هم نقل دی چې د الله نبي وایي لا یزني زاني یو زناکار زنا نه کوي او دا د مؤمني یعنی دا مؤمن نشي کېدلی چې کله په حالات دا د زنا کې ویه نو دا مؤمن نه دی د الله نبي وایي او د الله نبي وایي چې یو سارق دی غل دی غلا کوي نو دا مؤمن نه دی مطلب یې دا دی چې په حالات د سرقه کې په حالات د غلا کې دا سړی مؤمن نه دی یعنی په دقه حال کې د انسان نه دا ایمان خارجیږي نو د ګناه په وخت کې د انسان نه ایمان خارجیږي دا خو دا ایمان یو قسم له د الله معاونت دی دا یو قسم له د الله یو چترۍ ده په دې بنده باندې د بره پرته ده د حفاظت دپاره او چې کله دا د حفاظت چترۍ د ځان نه اوچته کیه نو بس دا ګناهونه بیا کوي دې ګناه کې مبتلا شي